DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस کړی دی او په دغه پریس کانفرنس کې DGISPR د پاکستان د ځوانانو شکریا هم ادا کړې ده. آیا د انډیا پایلټه د پاکستان آرمی سره په حراست کې ده کنه د هغې حوالې سره هم DGISPR په خپل پریس کانفرنس کې خبرې کړې دي. بل نریندر مودي د انډیا عوام ته بار بار یو تپوس کوي، هغه څه سوال دی د هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. عمران خان 9 مئی کیسونو درخواستونه هم سماعت دپاره مقرر شوي دي. عمران خان د PTI صوبایي صدر جنید اکبر دپاره هم یو ډېر غټ پیغام جاری کړی د څه پیغام دی په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. ټول نه ډومبنۍ په عمران خان باندې خبره کوو د عمران خان د 9 مئی کیسونو حوالې سره. په عمران خان باندې د 9 مئی ټوټل 12 کیسونه چې په هغې کې 4 کیسونو کې الریډي عمران خان ته ریلیف میلاو دی، باقي 8 کیسونه وو. نو اوس هغه 8 کیسونو کې د عمران خان 9 مئی چې کوم 8 کیسونه پاتې په هغې درخواستونه سماعت دپاره مقرر شوي دي. په 15 مئی باندې به 2 رکني بینچ په دې درخواستونو باندې سماعت کوي. اوس په 15 مئی د دې کیسونو څه اپډیټ راځي په هغې باندې او بیا ډیټیل سره خبره کوو. په 15 مئی باندې چې آیا عمران خان ته په دې کیسونو کې ریلیف میلاوي که نه، په 15 مئی باندې به د هغې ډیټیل سره بیا پته لګي. عمران خان د KPK صدر جنید اکبر ته هم یو اهم پیغام جاری کړی دی. جنید اکبر ته عمران خان ویلي دي چې تا سره کومه د پبلکس اکاونټ چیرمني کومه عهده ده هغې نه ته استعفا ورکړه او هغه عهده ته عمر ایوب ته ورکړه او ته ټوله توجه په احتجاجي تحریک باندې وساته. ته خپل فوکس په احتجاجي تحریک باندې وساته او ته باقاعده احتجاجي تحریک شروع کا. زما د رهایي دپاره که نم وي خو حکومت چې کوم زموږ نه سیټونه ایستلي د هغې دپاره ته د احتجاجي تحریک شروع کا. ښه DGISPR څه پریس کانفرنس کړی دی په هغې کې څه خبرې کړي دي. DGISPR سره په دغه پریس کانفرنس کې د پاکستان ایرفورس مشر رب نواز او اورنګزیب احمد هم ناستو. DGISPR ویلي چې پاکستان د انډیا S-400 چې کوم ایر سیسټم و هغه نشانه کړی و، هغې ته یې کافي نقصان ورکړی دی او د انډیا 26 فوجي اډو باندې پاکستان حمله کړې وه او انډیا چې کوم میزایل پاکستان باندې راپرېښي و د هغه میزایلو اډې چې کوم ځای کې وي نو هغه ځای باندې هم د پاکستان ایرفورس حمله کړې وه او هغه اډې ورله تباه کړي دي چې کومې د کومو میزایلو اډې په انډیا کې وي او کوم میزایل چې انډیا په پاکستان راغورځولي وو. هغې کې بیلاروس یو میزایل او یو بل میزایل هم نو د هغه میزایل چې کومې اډې وي هغه ورله پاکستان تباه کړي دي. پاکستان ایرفورس مشرانو ووی چې موږ ټول بندرګاه اپریشنل کړی وي او DGISPR ویلي چې پاکستان په قبضه کې د انډیا یو پایلټ هم نشته او کم پایلټ حوالې سره چې مختلف خبرونه په سوشل میډیا دي نو کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی. دا وخت پاکستان ایرفورس سره یا د پاکستان حکومت سره د انډیا یو پایلټ هم په حراست کې نشته. بل د پاکستان ایرفورس مشر اورنګزیب احمد ویلي چې موږ د انډیا چې څومره هم فوجي تنصیباتو هغه تباه کړي دي او د دهشتګردو اډې مو ورته هم تباه کړي دي. انډیا فورسز خلاف پاکستان ته 0-6 سره مطلب 6-0 سره کامیابی حاصله ده. پاکستان اور انډیا جنگ کې پاکستان ایرفورس زبردست کاروایی کړې ده او دا جنگ پاکستان ایرفورس ګټلې ده 6-0 سره.